بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سینٹر پوائنٹ سرا زیم محمد فہیم پرون د شپې ناوخته او بیا نن سهار پورې د خیبر پختونخوا ضلع ډي آی خان او د هغې مختلف تحصیلونه کلاچي، درازنده، نور ځایونو کې د ترهګرۍ مختلف واقعات مخې ته رالل. یو ځای کې د بارود غټ ګاډی و، هغه یو عمارت سره وجنګ و، هلته کې دننه سیکیورټي اهلکاران وو. بل ځای کې دا خبر مخې ته راغی چې سیکیورټي فورسز کاروایي کړې ده او بیا هغې کاروایۍ نه کې ترهګر چې کوم دي هغه وژلې شوي دي. او نور ځایونو کې هم دغسې د ترهګرو او بیا د سیکیورټي فورسز ترمنځ د مختلف قسمه پیښو واقعات مخې ته رالل او دغه هر څه په یو څو ګنټو کې دننه وشو. چې کوم اطلاعات تر اوسه پورې مخې ته راغلي دي هغه دا دي چې 29 ترهګر درېکم دیش 27 ترهګر په دغې واقعاتو کې په دغې پیښو کې هغه وژلې شوي دي او 30 سیکیورټي فورسز مختلف سیکیورټي فورس اهلکاران چې دي هغه شهیدان شوي دي. دې سره لږ ساعت وړاندې یو بل خبر مخې ته راغی چې لکی مروت کې روډ باندې یو بم نصب کړی شوی و او هلته چې کله پولیس وین رسېده نو د پولیس وین رسېدو په وخت کې د هغې بمي چاودنه کېدلو، خو د هغې نه مخکې هغه وشلېده او بیا هلته کې پولیس وین هم د هغې نه محفوظه پاتې شو. یو خو د پوره ډي خان کې شوي څه دي په دغه 40 ګنټو کې یا 13 ګنټو کې او اوس صورتحال څه دی په دې به تجزیه اخلو. موږ سره د ډي خان نه سینئر صحافي او د جیو نیوز سینئر کورسپونڈنٹ سعید اللہ مروت سے موجود ہے. سر بہت شکریہ. سعید اللہ صاحب، یہ جو ڈی آئی خان میں جو کچھ ہوا ہے، کیونکہ آپ وہاں مقامی ہے، آپ نے سارا رپورٹ کیا ہے، کس کس علاقے میں کیا کیا ہوا ہے اور اب تک کیجولیٹیز کی کیا ڈیٹیل سامنے آ سکی ہیں؟ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی مغرب میں 3 تحصیلیں ہیں، بنیادی طور پہ درابن، کلاچی اور درازندہ. ان 3 تحصیلوں میں گزشتہ رات میں اور صبح تک یہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ پاکستان کی تاریخ میں اس لحاظ سے سگنیفیکنٹ ان کی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے ہیں. 27 دہشت گرد ان واقعات میں 3 جگہوں پہ مارے گئے ہیں، ہلاک ہوئے ہیں. اور اسی دوران 23 کے قریب شہداء ہیں جو کہ پاکستان آرمی کے اہلکار تھے. اور یہ درابن میں واقعہ جو ہوا ہے سب سے زیادہ کیجولیٹیز وہاں پہ ہوئی ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک عمارت جہاں پہ افواج پاکستان کے جوان تعینات تھے، وہاں پہ اس کے ساتھ بارودی گاڑی کو ٹکرایا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری جو عمارت تھی یا چھت تھی وہ کلیپس کر گئی ہے اور اسی کی وجہ سے اتنا بڑا جانی نقصان ہوا ہے. اور اسی طرح کا ایک واقعہ درابن کلاچی تحصیل میں بھی ایک انکاؤنٹر ہوا ہے جس میں 4 دہشت گرد وہاں پہ مارے گئے ہیں اور 2 اہلکار شہید ہوئے ہیں وہاں پہ. اور درابن درازندہ میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے. یہ ایک ہی پٹی ہے، بالکل قریب ایڈجسٹنٹ ہیں، متصل ہیں تحصیل کلاچی، درابن اور درازندہ. ایک سائڈ پہ یہ بلوچستان کو ٹچ کرتے ہیں، درابن تحصیل پنجاب کو بھی ٹچ کرتی ہے اور یہ علاقے جنوبی وزیرستان سے بھی منسلک ہیں. سر ابھی کیا صورتحال ہے اور پولیس کا کیا کہنا ہے؟ کوئی ابتدائی معلومات کچھ سامنے آئی ہیں کہ اٹیکرز آئے کہاں سے تھے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جنوبی وزیرستان کی سرحد بھی یہاں ٹچ کرتی ہے، بلوچستان کی سرحد بھی ڈی خان سے لنک ہے، پھر پنجاب بھی ٹچ ہوتا ہے، تو یہ 3 اطراف بنتے ہیں. تو کچھ معلومات آئی ہیں ابھی تک کچھ؟ یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کے یہ علاقے، اگر اس کو آپ یوں دیکھیں کہ یہ جو 3 تحصیلیں ہیں، یہ پاکستان کی جو ٹرائبل ایجنسیز ایک زمانے میں جن کو ہم قبائلی علاقے کہا کرتے تھے، 7 ایجنسیز یا 8 ایجنسیز، یہ ان سے منسلک ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں یہ تحصیلیں بھی. اور جہاں تک آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ضلع لکی مروت ہے وہ بھی ان دنوں میں رات گئے بہت ہی وہاں پہ صورتحال کشیدہ ہوتی ہے. یہ دہشت گردی کے واقعات، چیک پوسٹوں پہ حملے، تھانوں پہ حملے، اور اسی طرح سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی جو 2 تحصیلیں ہیں کلاچی اور درابن خصوصی طور پر، اور کسی حد تک پروا تحصیل بھی متاثرہ ہو گئی ہے اب. اور ان علاقوں میں چیک پوسٹوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور انکاؤنٹر ہوتے ہیں، کہیں پہ پسپا ہو جاتی ہے، دہشت گرد پسپا کر دیے جاتے ہیں اور وہ انسانی یا ہمارے نقصان کر کے جاتے ہیں. ایسے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ کہیں نہ کہیں ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں
اور یہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور وہاں پہ چھپ کے یہ حملے کرتے ہیں۔ سر عمومی طور پہ اس سے پہلے جب بنو میں ایک بہت بڑا اٹیک ہوا، پھر لکی تو مسلسل وہاں پہ جھلس رہا ہے، وہاں پہ آگ لگ رہی ہے، وہاں پہ وہ واقعات ہو رہے ہیں، تو تمام انگلیاں افغانستان پہ اٹھ رہی ہیں۔ آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک جو ابتدائی تحقیقات ہے، کیا سرحد پار سے کچھ وہاں پہ خطرہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے چترال بھی ٹارگٹ ہوا، وہ سرحد پار سے تھا، اور پھر ہمارا جو خیبر ضلع ہے وہاں پر بھی سرحد پار سے ہی سب کچھ سامنے آ رہا تھا۔ تو کیا اس واقعات میں آپ کو لگتا ہے کہ سیکیورٹی جو ذرائع اب تک تفتیش کر سکے ہیں تو کچھ شواہد ان کے پاس اکٹھے ہوئے ہیں؟ فہیم، اس طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں، اس کی سگنیفیکنس کو کہ ان واقعات کی کیا سگنیفیکنس ہے، اور اگر خصوصی طور پہ آج کے واقعات کو پیدر پہ جو 3 واقعات ڈیرہ اسماعیل خان اور اگر چوتھا ہم لکی مروت کے واقعے کو جس میں خوش قسمتی سے نقصان نہیں ہوا، تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کی سگنیفیکنس ہم جو ہے وہ جوڑتے ہیں۔ ایک تو جو پاکستانی ریاست نے افغان غیر قانونی طور پر آباد لوگوں کو انخلا پہ یا یہاں سے بے دخل ہونے پہ کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں اس سے بھی جوڑا جا سکتا ہے، اور جو پچھلے الیکشن کو پرامن بنانے کے لیے پاکستان فوج اور پولیس اور سی ٹی ڈی کے آپریشن بھی ان علاقوں میں مسلسل کیے جا رہے ہیں، اس کا ری ایکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ کچھ جو کڑیاں جوڑنے والے لوگ ہیں وہ اس کو اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے آرمی چیف اس وقت امریکی دورے پر ہیں، اور اس کی یہ سگنیفیکنس بھی ہے کہ اس دورے کو متاثر کرنے کے لیے بھی یہ ایک اتنا بڑا ایک ہی روز میں اس طرح کے واقعات ہونا اس کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے کہ ان کے دورے کو بھی متاثر کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے۔ ایک کڑیاں جوڑنے والے مبصرین یا کچھ لوگ اس طرح سے بھی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ سر آپ نے انتخابات کا ذکر کیا، اب ظاہری بات ہے کہ سرگرمیاں تو چل ہی رہی ہیں، ڈی آئی خان میں اوورآل کیا سچویشن ہے؟ ایک تو یہ کل رات کا واقعہ ہو گیا، لیکن کیا اوورآل صورتحال کنٹرول ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر پرویز خٹک صاحب کچھ عرصہ قبل ایک جلسہ کر کے آئے ہیں، یا ورکر کنونشن تھا جو بھی تھا انہوں نے وہاں پہ کیا ہے، باقی جماعتیں ابھی تک وہاں ایسی اکٹھی نہیں ہوئی، غالباً پی ٹی آئی کے کچھ ورکر نکل کے آئے تھے، انہوں نے بھی کنونشن کیا تھا۔ تو اوورآل صورتحال ڈی آئی خان میں کیا ہے؟ ویسے تو اگر دیکھا جائے مولانا فضل الرحمان کا آبائی شہر اور آبائی سیٹ بھی ڈیرہ اسماعیل خان ہے۔ فیصل کریم کنڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، انہوں نے بھی ایک بات کی کہ مولانا فضل الرحمان نے تو اسپیسیفکلی یہ بتایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اور اس ایریا میں انتخابی مہم چلانا میرے لیے بہت مشکل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے اکابرین پر حملے بھی ہو چکے ہیں۔ اور اسی طرح سے فیصل کریم کنڈی نے ایک پریس کانفرنس کے دوران یہ کہا تھا کہ یہاں پہ انتظامیہ نے ہمارے جو مقامی لیڈرز ہیں یا الیکٹیبلز ہیں ان کو بلا کر یہ کہا گیا کہ آپ کی جو انتخابی مہم ہے وہ شام کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے جب ہم نے کمشنر ڈی آئی خان ظفر الاسلام سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم انشور کریں گے امن کو، اور ہمارا جو کنسرن ہے یا ہماری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ملک میں بڑے بڑے جلسے کیے جاتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہماری یہ وضاحت ہم نے ان لوگوں کو کی ہے کہ بہت بڑے جلسے یقیناً ہونے چاہیے، اور مگر وہ دن کے اوقات میں ہوں۔ کسی کو انتخابی مہم چلانے میں روکا نہیں گیا کہ وہ انتخابی مہم جو ہے وہ شام کو نہیں چلا سکتے یا رات کو نہیں چلا سکتے۔ تو بیسیکلی کمشنر ڈی آئی خان پر امید ہیں، یہاں پہ انتظامیہ بھی اس حوالے سے انشور کر رہی ہے۔ ہاں، آج کے واقعات کے بعد تھوڑے سے خدشات بڑھ گئے ہیں کہ جو آج جس طرح سے ٹارگٹ ہوئے ہیں یا انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے، بیسیکلی اس ری ایکشن کو بھی دیکھا جانا چاہیے کہ انتخابات پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ آپ نے ذکر کیا کہ جو واقعات ہوئے ہیں درابند، درازندہ اور کلاچی میں، اور تھوڑا بہت آپ نے کہا پروا بھی متاثر ہوا ہے، تو یہ ڈی آئی خان کا سبرب ہے، مین سٹی کیا اس کو بھی خطرات ہیں؟ ابھی تک مین سٹی کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں کہ کیا سچویشن وہاں پر ہے، اور وہاں پہ کیا اب تک میئرز لیے گئے ہیں کہ اس کو سیکیور بنایا جائے؟ فہیم، اسی ڈیرہ اسماعیل خان سٹی کے مطلب یوں سمجھ لو کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک انتہائی گنجان آباد علاقہ ہے ٹانک اڈا، جہاں سے جنوبی وزیرستان، جوب اور
باقی اضلاع کو گاڑیاں جاتی ہیں. میرے خیال میں پچھلے مہینے کی آخری تاریخوں میں مطلب آپ وہاں کہہ سکتے ہیں کہ 15 دن پہلے لگ بھگ ٹانک اڈے کو ایک گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. جی بالکل. ابتدائی طور پہ 5 سے 6 عام بے گناہ شہری ٹارگٹ ہوئے تھے. وہ بھی پولیس کی وین کو ٹارگٹ کیا گیا تھا جو کہ محفوظ رہی اور عام شہری جو ہے اس میں متاثر ہوئے تھے. تو کہنے سے مراد یہ کہ ڈیرہ اسماعیل خان شہر بھی سیکیور ہے, محفوظ ہے. تاہم اس طرح کے اچانک واقعات تو ہو ہی رہے ہیں اور ان کا ابھی تک تدارک نہیں کیا جا سکتا. اور یہ جو پہلے بھی یہ ایک گلہ سامنے آیا تھا جب ٹانک میں کچھ واقعات ہوئے تھے اور ایون ڈیرہ میں ہوئے تھے کہ یہ سب کچھ لکی مروت سے آپریٹ ہو رہا ہے. ایون جب بنو میں بھی ہوئے تھے تو بتایا گیا کہ نہیں یہ لوگ لکی مروت سے آئے تھے, کارروائی کر کے واپس چلے گئے. تو لکی مروت جو اس وقت ایک بالکل ریڈ زون بنا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ کیا وہاں پہ کوئی بڑی کارروائی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ ایک طرح سے وہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے, ڈی آئی خان بھی ٹارگٹ ہو رہا ہے, بنو بھی ہو رہا ہے, ٹانک بھی ہو رہا ہے؟ لکی مروت میں جس طرح سے آپ ابھی بتا رہے ہیں اور میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ آج سے کوئی 8 ماہ 7 ماہ پہلے لکی مروت میں جس طرح کے واقعات ہوئے اور وہ اس کے بعد بھی ہوتے رہے اور ایک بہت بڑے لوگ تھے جو کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوتے تھے جو دہشت گرد وہ رات کو نکلتے تھے اور شہر کے مختلف علاقوں میں وہ فائرنگ کرتے ہوئے اور بلاسٹ کرتے ہوئے گزر جاتے تھے. اسی ضلع لکی مروت میں 10 سے 15 دن کا ایک آپریشن کیا گیا تھا جس میں 8-10 دن جو ہے وہ موبائل نیٹ ورک بند کیے گئے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اس آپریشن کے نتیجے میں امن قائم ہوگا. لوگ امید رکھتے تھے کہ ہوگا, مگر یہ ہے کہ وہاں بدستور ابھی بھی حالات کشیدہ ہیں. ضلع لکی مروت میں بھی ٹانک کے ایریاز جو سب اربز ہیں وہاں پہ بھی حالات کشیدہ ہیں. ٹانک شہر تو کسی حد تک پرامن رہتا ہے مگر اس کے جو سراؤنڈنگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں اور ڈیرہ اسماعیل خان کی بھی صورتحال یہ 3 اضلاع تو خصوصی طور پر جو ہے دہشت گردی کے دہانے پہ. سید اللہ صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک پولیس وین ٹارگٹ ہوئی تھی لکی مروت میں ہی اور غالباً 6 پولیس اہلکار شہید کیے گئے تھے. تو آئی جی خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری صاحب گئے تھے تو وہاں پہ مقامی صحافیوں کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم لکی مروت کو سیکیور نہیں کر سکتے, ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرے کی فیسلٹی نہیں ہے, جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس ہائیلی ایکوپڈ ہیں, وہ ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ ہمارے پاس مقابلے کا نہیں ہے, لیکن ہم مقابلہ کریں گے. تو ابھی صورتحال آپ کو کیا لگ رہی ہے, کیا ابھی بھی ایکوپمنٹ کے لحاظ سے ہماری پولیس بہت پیچھے ہے ان دہشت گردوں سے یا نہیں ایکوپڈ ہو گئے ہیں؟ یہ کوشش تو کی گئی ہے کہ نائٹ ویژن کچھ کیمراز وغیرہ بھی نصب کیے گئے ہیں مختلف چیک پوسٹوں پہ, مختلف تھانوں پہ. اور لکی مروت کے حوالے سے ہم یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ ایسے قبائل ہیں جس طرح سے بخمل احمد زئی قبائل ہیں, انہوں نے اپنے ہاتھ میں لی ہے سیکیورٹی اور وہ خود لوگ جو ہیں وہ لشکر کشی کرتے ہیں اور وہ دہشت گردوں کا سامنا بھی کرتے ہیں اور ان کا پیچھا بھی کرتے ہیں, ان کا تعاقب بھی کرتے ہیں. لکی مروت میں کچھ ایریاز میں اس طرح کے واقعات بھی ہوئے. تاہم جہاں تک آپ ایکیوپڈ ہونے کی بات کر رہے ہیں تو وہ اب کس حد تک ایکیوپڈ ہو رہے ہیں اس کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کچھ کہا جا سکتا, مگر بعض اوقات ہمارے پاس ایسی فوٹیجز آتی ہیں جس میں وہ موومنٹ ان کی جو ہے نائٹ ویژن کیمروں سے مانیٹر کی جا رہی ہوتی ہے. ایسے کچھ کیمراز اور کچھ ایریاز میں لگائے گئے. اور کچھ ایسی اطلاعات بھی آئی ہیں کہ لکی مروت سے بارڈر کراس کر کے پنجاب میں اٹیک ہوئے ہیں, غالباً ایک آدھ پولیس چوکی کو بھی اٹیک کیا گیا تھا. یہ ایڈجسٹنٹ جڑا ہوا ضلع ہے, لکی مروت سے بالکل جڑا ہوا علاقہ ہے میاں والی کا, اور بالکل یہ ایک دوسرے کے نیبر ہیں. تو وہ بھی اسی طرح سے تھا کہ چیک پوسٹوں پہ وہاں پہ بھی حملے ہوئے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑے آپریشن کی بھی ضرورت ہے کہ تاکہ یہ آنے والے انتخابات کو یقینی اگر بنانا ہے, پرامن کرنا ہے تو ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ سعید اللہ مروت صاحب, سینئر صحافی, سینئر کارسپونڈنٹ, جیو نیوز ڈیرہ اسماعیل خان. اور سنگئی خبر اوکڑا چے دی وقت کے لکی مروت یو دس سے جوڑ شوی دے چلتا آپریشن ہو مشو تقریباً 2 ہفتے آپریشن ہو سنگا گوی ذکر ہو کہ التا موبائل نیٹ ورک بند کرے شوی ہو, پورا آپریشن ہو شو تر اگر وہ جلی شوی دی خلا اس ہم صفائے ضرورت تے
او دا ویل کېږي چې هغې سره چې کوم نږدې علاقې دي بقول د سید الله صاحب 20 ترهګر وجلې شوي دي. دا ټولو نه زیات تعداد دی چې ته یو نیم اپریشن کې چې په موږ ګورو لګیا یو. او بل خواته 30 پولیس سکیورټي اهلکاران زیاتره د پاک آرمي هغه پکې شهیدان شوي دي. د هغوی شمېره مخې ته راغلې ده او زخمیان هم پکې ډېر زیات دي. نو نقصان دواړو طرفو ته شوی دی خو د هغې مخنیوی پکار دی. یو خبر یې وکړه چې دا 3 تحصیلونه دي درازنده دا خو الریډي اف آر او اوس هغې سره لینک شوی دی. کولاچي درابند دا 3 واړه ډېر زیات متاثره شوي دي او د 3 واړو کاروایي شوې ده. او پروا دا هم د ډي خان تحصیل دی. نو هلته کې هم اوس مسلې ښکاري لګیا دي. د ټانک بازار ذکر هغې وکړه دا بالکل د ډي خان مینس کې دی مین سټي کې دی. هلته کې هم په پولیس وین باندې دھماکه شوې وه. نو حالات په ډي خان کې لږ زیات ښه نه دي او هلته کې پورا یو اپریشن یا یو غټه کاروایي کولو ضرورت دی. او داري خبره ده سیکیورټي فورسز هم په دې لاینز باندې کار کوي لګیا دی. یو شان دماغ لو ویلکم بیک. او چیئرمین پیپلز پارټي بلاول بھټو زرداری یوه دوره په 19 نومبر شروع کړه او بله 13 هفته شروع کړه د خیبر پښتونخوا. نن تللی اسلام آباد ته سپریم کورټ کې د هغوی چې کوم د نیکه کیس و د ذوالفقار علي بټو صاحب هغې حوالې سره د صدارتي ریفرنس و پای سماعت و هغې له تللی خو سبا به یو ځل بیا بلاول بھټو زرداری پېښور کې وي. د زنانو چې کوم ورکرز کنونشن دی هغې ته به وینا کوي او ورسره د وکیلانو هم یو پروګرام دی هلته به وینا کوي. بلاول بھټو زرداری دغې 2 دورو کې د خیبر پښتونخوا نه څه حاصل کړل او آیا د هغوی چې کومه تمه ده د پښتونخوا نه هغه به څه حده پورې پوره شي او که نه. پرې به تجزیه اخلو. دې وخت کې سینئر صحافي او پېښور کې د آج نیوز سینئر کورسپونډنټ شهاب الدین صاحب موږ سره موجود دی. شهاب صاحب ډېره مهرباني. شهاب لالا څه تمه لرئ بلاول بھټو زرداری اول خو راته نه او اوس یې 2 جلسې یا 2 دورې یو ځای وکړې په یو میاشت کې دننه څومره پر امیده به تلي واپس؟ ما خیال دی دیب کې هغه پښتو کې یو متل دی فهیمه جی وایي چې لرګي مې وسوځېدل او ساګو مې خوند ونه کړو. او جی لکه لرګي هسې وسوځېدل او ساګ چې کوم دی نو څه مزه رانه وړه هغه لا سم پوخ نه شو. نو بالکل نو هغه خبره دا دی چې بلاول بھټو خو غریب چې کوم دی نو راغی او یو ځل یې دورې وکړې د بټ آباد نه دغه نه را شروع شو لاړو چترال ته ورسېدو. او جی او دا پسې اوس بیا را شروع شو تیر لور ورسره چې کوم دی ټولې راته کړو اوس سبا پېښور ته کوهاټ ته پکې لاړو اوس سبا پېښور ته را روان دی. نو په سیاسي توګه باندې خدای یو ډېر ښه عمل دی چې سیاسي پارټیانو چې دا د جمهوري عمل دپاره چې کوم دا کوششونه شروع کړي دي او هر ځای ته ځي او خپل کوي او دا واحد مرکزي لیډر دی چې د چې کوم دی نو دغه کوي یو امیر حیدر خان هوتي دی یو دا دی. نورو لا داسې په مرکزي لیول باندې داسې دورې او دغه په خیبر پښتونخوا کې په نظر نه راځي. نو د هغه کوشش ډېر ښه دی د جمهوري عمل. پرویز خټک صاحب تاسو ته نه ښکاري پارټۍ چیرمین دی سره خو هغه خو د پارټۍ چیرمین دی خو هغه خو خیر لا نوی دی که نه غریب لا لګیا دی هغه خو خامخا کوشش ډېر کوي. لکه مرکزي مشر خو دی که نه پوره پاکستان کې زموږ پارټي ده. نو بس دا په وینا خو خیر خلک ارسته وایي که نه په امسیب ګراؤنډ ریالټي ته چې خلک ګوري دا زمیني حقایق څه دي. خو د پیپلز پارټۍ تر څو پورې چې مستقبل په خیبر پښتونخوا کې جی نو تر څو پورې چې پیپلز پارټي چې کوم دی نو اندروني اختلافات په خیبر پښتونخوا کې ختم شوي نه د هغې پورې چې کوم دی نو د دیو ښه کېدل چې کوم دی نو دا لږ ناممکنه ښکاري. دا ګوره په دیر کې تاسو ګورئ هلته کې سابقه وزیر خزانه د جماعت اسلامي نه د دیو سره شامل شو. بالکل مظفر صاحب د هغه سره دا وعده کړې وه چې دا چې ستا کومه حلقه ده دا به تاسو تاله درکوو. بالکل چې اوس د الیکشن ټایم راغی هغه چې د هغه سره وعده خلافي ورزي وکړه هغه لاړو پرویز خټک صاحب ته او دا هغه څه کافي اثر رسوخ دی دغه نو دغه حلقه کې نه تاسو هغه بل شخصیت یاد نه که نجم الدین خان چې کوم د تره زوی دی کوم چې نگران وزیر پیپل پارټۍ کاته کې هم وړی ده شفیع الله صاحب. بالکل هغه هم چې کوم دی نو هغه هم ته نه تللی دی
او داسې هغه په دیر اپر کې دی، دا د په دیر دوور کې دی که نه. جی خو هغه چې کوم دی نو د هغه دومره زیات چې کوم دی نو دغه نشته خپل که نه. خو لکه شهاب صاحب دا حیرانتیا خبره نه ده چې صوبایي صدر پاتې شوی دی، وفاقي وزیر پاتې دی او د خپل تره زوی هغه په دغه پارټۍ ټیکټ باندې راوسته، صوبایي وزیر یې که او هغه پارټي پرېښوده لاړه، لکه مینس کې 2 میاشتې هم تېرې نه دي هغه پارټي پرېښوده. بل خوا د پارټۍ ترجمان صاحب چې دی د هغه خپل رور مسلم لیگ نون دپاره ووټ غواړي په کوهاټ کې، او امجد صاحب چې کوم دی پیپل پارټي به دلته کلین سویپ کوي. نو دا څنګه چل دی څه پارټۍ کې دننه خپلو کې یو خاندان چې دی مات دی؟ د هغه رور چې کوم دی د اکرودي رور په قومي اسمبلۍ دپاره دی او جی او کشر رور د صوبایي اسمبلۍ دپاره دی. نو هغه مشر چې کوم دی نو کشر له ووټ غواړي او کشر مشر له ووټ. لکه مشر دا وایي چې غټ ووټ د شیر او ورکوټ د تیر، او کشر وایي چې ورکوټ د تیر او غټ د شیر. غټ د شیر دغه مسله روانه ده. نو لکه دا خبره کنفرم ده چې پیپل پارټۍ ترجمان به کوهاټ کې د پیپل پارټۍ MNA کینډیډیټ ته ووټ نه غواړي. نو دا خو ضروری خبره ده. نو که غواړي نو خو دا دی چې په خوله به څه نه وایي، خو نور د هغه خلک پوهه دی چې دا څه غواړي. او داسې نه دی چې په دغه کې په جلسو کې او په دغو کې په خلکو پسې لاړ شي چې دا صوبایي اسمبلۍ کې مال راکوي او په قومي اسمبلۍ کې زما رور راکوي. شهاب صاحب دا خو چانه انکار څوک نشي کولی چې آئینی ترمیم 18 پیپلز پارټۍ راکړی، د صوبې له نوم پیپل پارټۍ ورکړه، NFC ایوارډ یې ورکړه، خو بیا د هغې نه پس پیپل پارټي غیبه شوه. د قبایل په حوالې سره یو ډېر مضبوط د هغوی خلاف پراپیګنډا ورته ووایه، حقیقت ووایه چې هغه 3% NFC کې مخالفت وایي سند حکومت کړی، پیپلز پارټي هغه هم ځان پټوي چې نه موږ دا کار نه دی کړی. دې وخت کې چې کوم بلاول راغی د پښتونخوا خلکو سره یې څه وعده وکړه چې زه که ګټم نو دا به درله کوم؟ یاره هغه خو به هر حال وعدې چې کوم دي د هغه په خپل ځای هغه خو همدغه پخوانۍ دغه خبرې یادوي چې یاره پښتونخوا ته نوم مونږ ورکو او ورسره چې کوم دی نو دلته کې په اپریشنونه چې کوم کړي وو هغه امن هم راوستی وو، دهشتګردي هم ختمه کړې وه. هغه زاړه وایي لا نوی چې کوم دی نو دغه نشته او هغه وایي چې که مونږ رالو نو مونږ به ترقیاتي کارونه څنګه چې په سند کې مونږ روان یو همداسې به دلته کو په دیر کې چې کوم دی نو یو د اسپتال اعلان هم کړی وي چې په 6 میاشتو کې به پوره کې مکمل کېږي، خو هغه اسپتال هم لا پته نه لګي د اوسه پورې لاس دغه اثرات په نظر نه دي راغلي. اسپتال خو سوات کې میا صاحب جوړ کړی دی، نو په اسپتال والا ووټ ورکړي اوس خلک. اسپتال میا صاحب په سوات کې هم جوړ کړی دی. داسې چې کوم دی نور ترقیاتي کارونه چې کوم دي د هغو وعدې او دغه خو په خپل ځای باندې کوي، خو د بلاول د دورې چې کوم اثرات دي نو هغه به اله چې کوم دی نو مکملېږي چې کله خیبر پښتونخوا کې پیپلز پارټۍ کې اندروني اختلافات ختم شي، ځکه چې دیو په خپله یو بل برداشت کولی نه شي او دا بلاول بټو هم دیو ته ویلي دي چې که تاسو د یو بل خپې راښکل پرېښودل نو په خیبر پښتونخوا کې د پیپلز پارټۍ نه یو پارټي هم نشي مخکې کېدی، او دا حقیقت هم دی ځکه چې په دې کې که ته وګورې اعظم افریدی اوس خو خیر بیمار دی، خو هغه یو مضبوط شخصیت و د پاکستان پیپلز پارټۍ د سټوډنټ لایف نه را روان. ایوب شاه چې کوم دی د هغه په خپل ځای یو حیثیت و. اوس که تاسو وګورئ نجم الدین خان هغه چې کوم دی نو یو صدارت نه یو کس چې کوم دی لرې کوي او بل ورسره کوي، نو بل روان ده. هغه بیمار دی سر، وی طبیعت ښه نه دی، په خپله استعفا ورکړې وه چې نور نه کوم. بالکل نه هغه استعفا چې کوم دی نو هغه ورکړی بیمار و، هغه اوس ګرده بدله کړې ده، اوس ورته بیرته جوان شو. خو دغه د خبره دا ده چې همدغه د یو بل هغه هم ډېر کوشش کړی نجم الدین خان چې دا خلک یو کی، ځکه چې هغه پکې داسې یو نیوټرل کس راغلی و چې دا خلک به ټول یو کی، هغه هم ډېر کوششونه وکړه، ټول یې راټول کړه، خو هغه هم په دغه کې کامیاب نه شو. نو اوس یې باچاجي راوستی دی، هغه لګیا دی. نو خبره دا ده چې په خیبر پښتونخوا کې پیپلز پارټي ته چې کوم دی نو فیصل کریم کونډي ته وګوره، جنوبي اضلاع هغه دغه دی، هغه ټوله ورځ په چې کوم دی نو هغه په سیند کې ناڅي، په دغه کې ناڅي، خپل طرف ته هغه دغه نو کې هغه خو د ناظمۍ سیټ بیللی نو ته اوس ما په دغه نو ترجمان د مرکزي نو څوک کې پورا ملک ګوري لګیا دی او په پورا ملک خو به ګوري، خو خپل حلقه چې کوم دی نو هغه هم کتل غواړي که نه چې یو سړی په خپله حلقه کې د ناظمۍ سیټ نشي ګټلی او هغه راځي هغه داندلی شوی وه او موږ داندلی شوی وه، احمد ته حواله کړی وه، احمد کونډي هلته کې وي داندلی شوې ده.
بالکل. نو همدغه دی چې کله داسې قسمه دغه راشي بیا وایي دا اندېښه وي ده چې وګټي وایي نه ده شوي. نو دا زموږ بدقسمتي ده، د پولیټیکل عمل هم داسې ده. شهاب لالا دا راته ووایه چې شخصي ووټ آیا ټیک ته پارټۍ ووټ اوس چې تقسیم دی هغه یو بل خلاف روان دی، شخصي ووټ باندې مخکې پیپلز پارټۍ سیټونه 4-15 شخصي ووټ باندې استري پارټۍ ووټ خو هغسې نه و، دې ځله هم د شخصي ووټ ته به ناستي الیکټیبلز کرالل او سیټ یې وویسته ټیک ته ګینې پارټۍ په خپل زور سیټ نه وباسي. بالکل فهیم همدا اهم خبره ده چې تا کوم وکړله. په دې شخصي ووټ چې کوم کسان دي او د هغو خپل اثر رسوخ ته په علاقه کې هم په هغه باندې به هغه ووټ اخلي، باقي چې کوم دی نو د پارټۍ ووټ په ډېر کمي ده دیو سره او هغه شان پوزیشن یې نه ښکاري چې کم مخکې دلته په خیبر پښتونخوا کې، حالانکې پیپلز پارټۍ سره ورکر شته په دې خیبر پښتونخوا کې، خو که فرض که دی یو شو او توجه یې ورکړله او د یو بل سره چې کوم دی نو هغه رایوځای شو، نو بیا به چې کوم دی نو دوی ته هغه خپل مقام میلاو شي. د دوی سره چې کوم دی نو د زنانه ووټ هم شته په دې ښار کې ښه برابر په دې ځای کې 100 پیرې چې کوم دی نو دا چې نن سبا انې 32 دی دا مخکې نه بلدیاتي انتخابات تاسو وګورئ وی ویل خو لکه غټ مارجن سره هغوی ووټ رایستی و، تقریبا 45,000 ووټ اخیستی و. بالکل دې کې شک نشته. نو د هغې سره ورکر شته دی، ورکر شته، خو دا ورکر چې کوم دی نو د دې لیډ کولو والا څوک نشته چې دا به څوک لیډ کوي. او دا راته ووایه سر چې دغه مقابله د پیپلز پارټۍ کېږي پرویز خټک صاحب سره، نو خټک صاحب ته څه خطره شته او که نه پیپلز پارټي هغه لپاره غټه خطره نه ده؟ پرویز خټک صاحب چې کوم دی نو هغه خو هغه خپله د هغه پارټي چې کوم دی نو هغه رایې کړی دی، هغه خو دعوه ده کوي چې زما چې نوخار دی، په نوخار کې هغه وایي چې زما 7 سیټونه دي او جی او زه چیلنج کوم چې په دې 7 سیټونو کې زما نه څوک یو سیټ نشي ګټلی. او نن دعوه کړې ده هغه 2 قومي او 15 صوبایي 15 صوبایي وایي چې دا زما نه څوک نشي ګټلی، دا به هم زه ګټم او بلکې وایي چیلنج کوم چې څوک دې راشي ما سره د مقابلې وکړي هلته. نو تر څو پورې چې د پیپلز پارټۍ او د پرویز خټک خبره، نو پرویز خټک خو د ټولو دپاره یو شان هغه په نورو ځایونو کې دومره زیات چې کوم دی دا تر اوسه پورې هغه وایي چې زه الیکټیبل چې کوم دی نو ځان سره راولم. نو الیکټیبل دغه چې کومې راوستي دي نو د دغه الیکټیبل ټولې دنیا ته معلوم دی چې دا څنګه الیکټیبل دي. هغه خو خپل سیټ چې کوم دی نو په کومه طریقه چې ګټلی و نو هغه هم ټولو خلکو ته معلوم دی. نو آیا هغه به اوس بیا چې کوم دی نو هغه سیټ خپل وګټلی شي او که نه نو پیپلز پارټۍ مقابله به وکړي؟ پیپلز پارټي به مقابله وکړي که د هغې به مقابله وکړي؟ ستا څه نه پیپلز پارټي غټه پارټي ده که نه، نو پی ټي آی پارلیمنټیرین د هغې مقابله کوي که نه، نو پی ټي آی پارلیمنټیرین پیپلز پارټي له شکست ورکړي؟ نه پیپلز پارټي چې کوم دی هغه د هغې خپل یو مقام دی او پارلیمنټیرین چې کوم دی نو د هغې د هغې سره څه ده چې پارلیمنټیرین چې کوم دی خو د ټولو پارټو دپاره یو شان کنسیډر کې یو شان را روان. د هغې داسې نه دی چې صرف پیپلز پارټي چې کوم دی نو او د هغې د مقابلې دغه نه پرون خو ایمل ولی صاحب وایي چې صوبې وزیر اعلی خو پرویز خټک صاحب دی، پروټوکول هغه ته ملاویږي لګیا دی، پوسټ سره کې لګیا دی، فنډ هغه ریلیز کوي لګیا دی، نو سیټینګ وزیر اعلی سره مقابله کول به ګرانه نشي؟ بالکل مقابله خو چې کوم دی نو ګرانه چې هغه کېدی شي، خو داسې چې کوم دی نو هم نه ده. هغه دغه پولیټیکل پارټیانې چې کوم دي دا ټولې دیو لګیا دي په خپلو ځایونو باندې خپل کار کوي. که په دې ځای کې ته وګورې د JUI سټیپ وګورې، د عوامي نیشنل پارټۍ وګورئ، په دې کې چې کوم دی بیا پیپلز پارټي او بیا په هزاره طرف باندې چې کوم دی مسلم لیگ نون د هغې خپل یو مقام دی. نو دا په هر ځای کې داسې په جنوبي اضلاع کې چې کوم دی نو JUI ده، 400 په مردان صوابۍ کې په دې کې AP خو دغه دي هغې کې چې کوم دی نو دا پارلیمنټیرین چې کوم دی نو کم ځای کې چې دغه دي نو اوس په هغې هلته کې کار کوي. خو تاسو که وګورئ نو د پارلیمنټیرین سره چې کم کسان را روان دي شاملېږي نو هغه چې یا ناظم پاتې شوی دی یا داسې چې کوم دی نو لاندې سطح نه راغلي دي. خو داسې ګراس روټ ورکرز دي ورسره، ګراس روټ ورکرز خو د هغه سره چې کوم دی نو زه څه ویم چې چېرته دی ورسره دغه دي که نه چې کوم دا کونسلر صاحب شامل شو رستو ورځو کې ناظم پاتې شو لکه هغه انډایرکټ سسټم و که نه، نو کونسلر صاحب ګراس روټ نه و که نه، یونین کونسل یې ګټلی ګراس روټ نه، خو هغه اوس دا دی چې یونین کونسل او دغه کې ډېر فرق دی که نه، د صوبایي او د قومي اسمبلۍ سیټ کې
نو هغه کې چې کوم دی او په دې عرصه کې بیا شهاب لالا پی ټی آی مقابله به وشي پیپلز پارټي پی ټی آی پارلیمنټریان جے یو آی اے ان پی دوی خپلو کې خو دا عرصه تقسیموي خو آیا دا هم د دوی منځ کې تقسیم دی او که نه د پی ټی آی هم پکې څه زور شته پی ټی آی خو که ته اوس دغه کې وګورې دا تر اوسه پورې چې کوم صورتحال دی نو د هغو خو چې کوم دی نو ووټ بینک کم شوی نه دی او زیات شوی دی لکه مخکې چې کوم صورتحالو د هغې نه دا چې کوم څه روان دي په سیاسي توګه باندې څه کېږي نو دا خو د هغو دپاره چې کوم دی نو یو په ښه طریقه سره د هغو یو کمپین روان دی لکه د هغو خلاف چې کومه کاروایي کېږي دا الټا هغو د هغو په فایده کې راځي همدردي ده نو همدردي ده بالکل هغه همدردي ده که تاسو وګورئ چې کوم ځای کې لکه د دې نه انکار نشي کېدی که نه سترګې پټول نه دي پکار د دې پولیټیکل پارټیانو جلسې هم کېږي د پیپلز پارټۍ بلاول بټو زرداري هم جلسې وشولې د این پی هم جلسې کېږي مولانا صاحب هم وکړی او هغه چې کوم دی نو یو عام کس پای کې لیډر نه لیډر نه لکه اوس شیر افضل مروت پکې راوتی شیر افضل مروت چې کوم دی نو دغه نه یو اغلطي هلته کې چې کوم دی نو خطابونه کوي ته خلکو ته وګوره څومره خلک راوځي شهاب لالا دا راته ووایه چې پیپل پارټۍ باره کې مونږ خبره کوله ډېر کسان دا وایي چې کله نه پیپلز پارټۍ نه آفتاب شیرپاو صاحب تللی دی نو د صوبه کې پیپلز پارټي بیا پاتې نه ده 2008 کې بی بی چې شهیده شوه نو همدرده ووټ ورته میلاو شو خو بیا پارټۍ ته هغسې مشر نو میلاو څنګه چې آفتاب خان و څه به ګڼئ څومره حقیقت دی بالکل نو دې کې خو څه شک نشته دی ما خو په شروع کې تاسو ته دا خبره وکړه چې دلته کې ورکر شته خو د ورکر رهنمایي کولو والا څوک نشته رهنما نشته او آفتاب شیرپاو 22 سال چې کوم دی د پاکستان پیپلز پارټۍ د دې صوبې صدر پاتې شوی دی او د هغه په موجودګۍ کې د چا جرأت نه شو کېدی چې هغه راپاڅېدلی و هغه څه داسې خبره کړې وي د اختلاف یا د دغه هغه صدر و هغه پارټي بالکل منظم ساتلې وه نو همدغه وجه وه چې ورکر چې کوم دی نو هغه د پیپلز پارټۍ سره و نو آفتاب شیرپاو پوره صوبه چې کوم دی نو هغه باندې هولډ و د هغه د هغې نه پس چې کوم دی نو که نجم الدین خان صدر راځي نو پلي نه مني که ظاهر شاه چې کوم دی نو د هغه ځان له په خپله لار روان دی هغه وایي چې زما نه غټ لیډر نشته روبینا د هغه خور پکې په بل طرف روانه ده باچا وایي د ځان له کنټرول کومه هغه وایي چې زه ځان له کنټرول کوم نو هر سړی پکې چې کوم دی نو هغه مثال یې د پاکستان تحریک انصاف دی چې بس تاسو ته کوي چې تاسو کې وایي زه صدر یم نو بس هر سړی پکې صدر دی نو دغه د پیپلز پارټۍ هم دغه حال جوړ شوی دی صحیح ډېره مهرباني شهاب لالا ډېره مهرباني د بل دا چې موږ سره وخت کمې دی خو خبره شهاب لالا کلیر وکړه چې دې وخت کې د آفتاب شیرپاو صاحب نه پس پارټۍ کې هغسې مضبوط مونږ ته څوک پوزیشن نه ښکاري چې هغه راشي او دا بالکل پارټي مضبوطۍ ته راونیسي او ورکر دا خبره ومني چې دا مشر زما دی نومدې به وي او بل څوک به منځ ته نه راځي هغوی دا هم یاد کړه چې د پیپلز پارټۍ ښه برابر ورکر شته ښه سټرانګ هولډ دی خو تقسیم دومره دی چې بیا خلک یا خپوي او یا ډروزي نه او د هغې د وجه نه بیا د هغې مخالفین ته فایده کېږي یو غوړه شان دمه اخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او اوس دې وخت کې موږ ته خوراک څه مسله نشته خو دغه خوراک دې وخت کې جوړیږي او بیا مخکې کال موږ ته پکارېږي زموږ دغه پټو کې چې کوم دې وخت کې زمینداران دي کسانان دي کاشکاران دي د هغوی بنیادي ضرورت اکثر لا په ځای پاتې شي او د هغې د وجه نه بیا موږ ته په روان کال کې فصل کم وشي یا هغوی سره په ټایم وانه چي ډي پي ټي ورته میلاو نشي یا چې کوم هغې کې دننه د اوبو مسله وي یا تخم صحیح میلاو نشي او هغې له موږ پروا نه کوو زموږ محکمه زراعت هم دې وخت کې شتر بې مهار دی څوک یې تپوس نه کوي او بیا بعد کې موږ جاړو دې وخت کې مارکیټ کې چې کومه سره ده کھاد دی هغې حوالې سره خبر مخې ته راغلی چې د هغې مصنوعي بحران جوړ شوی دی دا خبره څه حده پورې حقیقت دی
او د پیښور مارکیټ او بیا د مردان او بیا د سوات بیا د ډی ای خان د بنو کوهاټ دغه مارکیټونو کې د وخت کې د سرې صورتحال څه دی په دې به خبره کوو. د وخت کې موږ سره سینئر نائب صدر کسان بورډ او په خپله چې کوم د کاشکارانو اتحاد دی د هغې مشر ارباب محمد جمیل صاحب موږ سره موجود دی. ارباب صاحب ډېره مهرباني. ارباب صاحب د وخت کې د سرې صورتحال څه دی او کم فصلونه د وخت کې د سرې دپاره په تمه دي؟ ارباب صاحب فهیم صاحب تاسو ډېره ډېره شکریه. جی جی تاسو همیشه لپاره داسې زمیندارو د مسلو کې څه داسې مشکلات را پیدا شي نو تاسو په نوټه کاله د خپلې شیشې باندې هغه حکومت ته ور وړاندې کوئ. جناب دې وخت کې مخکې پروګرامونو کې تاسو ته ما ویلو چې د سر ډېر لوی بحران پیدا شوی او بحران چې کوم دی دا مصنوعي دی ځکه چې اوس د کومې سرې د استعمال وخت راشي نو هغه وخت کې به تا ته مارکیټ کې هغه نه میلاویږي. لکه تېره چې کله د فاسفورسي سرې د استعمال وخت او د کر په وخت کې هغه وخت کې فاسفورسي سره نه میلاوېده جی که نو هغه مطلب په مشکله میلاوېده. اوس غنمو سر وانې دی روچت شوي دي هغه د یوریا استعمال ضرورت ته ته چې بخار سره یوریا نو اوس د یوریا مصنوعي بحران پیدا کړی شو. نو دا ټول دا نه چې سره شته نه سره شته ذخیره ده او مس مینجمنټ دی او محکمه زراعت هم په دې کې چې کوم دی نو مطلب دی چې مولوستي ځکه چې په دې باندې نوټس نه لګي الان کې ته صورتحال پوره پته ده نه لکه څنګه مس مینجمنټ دی ارباب صاحب تاسو څنګه مس مینجمنټ دا سړي چې کومه کوټه دا سړي کارخانه خو جي تاسو پته ده چې دا په دغه کې په پنجاب کې سره کارخانه چې او جی بالکل صادق آباد د ملتان د میاوالی دا شیخوپورا دا او صادق آباد او ملتان چې دنه دغه سرسبز او سونا یوریا تیاری میاوالی کې تارا یوریا دا او شیخوپورا کې ببر شیر یوریا دا نو دا غیر چې کوم کوټه را روان شي مثال نو هغه پلاره کې کوم دا چې اوس نن تاسو سړي معلومات با کړی دی یوریا سره نایتروفاس ورکوي نو نایتروفاس مثال دلته وروړي او یوریا چې کوم دی هغه پلاره کې مطلب دی چې په پنجاب په حدوداتو کې چې کوم دی هغه ترتیب شي. نه نو د دې خو خپله کوټه نی خیبر پښتونخوا دپاره دغه د خیبر پښتونخوا کوټه دا خو هغه دلته رارسي نه هغه دلته نه رارسي. او دیم نمبر خبره پکې یو دا مشوله چې یاره مخکې حکومت اوس په سړکونو باندې لوډ ګاډو لپاره یو لیمټ مقرر کړی دی چې مطلب دا چې مخکې به کم ګاډي 1000 بوره مثال لوډې نو اوس هغه 700 بوره وړي یعنی مطلب دا چې هغه ډېر په کم کړی دی وزن په کم کړی دی فی بوري لاګه ته کاش کم دی نو کرای چې کم دا هغه په کې اضافه شوی دا مختلف مشکلات دي کنه جی. او دلته کې ما چې معلومات کو نو په پیښور کې یو کارخانه ده په ایتاباد کې جی او هغه د ګیلو د کوم دي چې بورډ وغیرہ دا تیاری هغه ډیلی بیس باندې چې کوم دی هغه ته 2000 نه والا 4000 پورې یوریا سره چې کوم دي خپل کیمیکل کې استعمالي او دا په سبسيډي لکه تاسو وایي چې سره چې دا هغه از کیمیکل استعماليږي خو پټو د پاره نشته پټو د پاره نشته نو 2000 سره چې ډیلی بیس دي نو فهیم صاحب په حساب وکړه په میاشت کې 60000 بورې شي نه د 2000 کو مطلب کم نه کم لیمټ دی او هغه په سبسيډي ریټ باندې دی لکه چې حکومت کم نرخ مقرر کړی دا هغه او زموږ کوټه څومره ده د پنجاب نه کوټه چې کوم دی دلته مختلف ډیلران دي غټ فرعونان به تاسو چې کوم فرعونان مقرر کړی دی هغه چې کله په مردان کې دی هغه په سواد کې دی هغه په پیښور کې دی د جنوبیات تاریخ لپاره راځي لکه اوس په پیښور کې یو دین او هغه چې سره راغلی دا هغه د چل کړي چې وړو ډیلرانو له ورکړي د په سبسيډي ریټ باندې په ریټ چې کوم 3500 او سرکاري ریټ څه دی سرکاري ریټ هغه په 4000 روپیا ورکړي دا مخکینی ریټونو خبراته کومه د کاروندې په وخت کې او هغه ته دا ویلي چې تبا رسیدي ولا 3500 روپیا ورکړي سرکاري ریټ نو بیا مخکین ډیلر چې په مارکیټ کې خرڅول نه هغه په کې بیا 30 روپیا ګټلې دا ټول چې کم دی نو او دې وخت کې ریټ څه دی ارباب صاحب اوس ریټ څه دی دې وخت کې نن چې ما معلوماتو کې 400 دی نه نو الته کې یوریا چې کم دا یو یوریا چې کم دا هغه په 4800 کې دا چې کوم موږ ته په 3500 باندې ملاوي دا او په 4700 باندې را 4800 او 4800 په 5100 باندې دا 5100 باندې او دا خپل ریټ څه سرکاري ریټ چې کم دی حکومت چې دی نو هغه 3800 مقرر کړی دی
اوس یعنی سال مکه د کار په وخت کې موږ فارم سنټر نه 3,500 کې وایته اوس 3800 دی او هغه چې کم دی نو 4,800 باندې او 5,000 مطلب 1,300 روپے فی بوری ګرانه ده. بالکل برناکا څه چل شوی دی. بیا چې موږ تاسو کو ولې وی دا فل کیپیسټي کارخانه نه چلیږي ګیس نشته نه لکه ګیس په کارخانو کې نشته دلته زموږ په کورونو کې نشته په کچنونو کې ګیس نشته او کارخانو ته دا ګیس دي کافي کمپنییا ته دي کنه ایران ته واپس دیږي چې بل ملک ته دیږي چرته دی کار چې بیا خو موږ باندې شارټیج راوته چې کارخانو خو فل کیپیسټي کې کار کولې کنه چې دا باندې خو دوی نه کولې کنه نو دا ټول بحران مصنوعي دی. نو د مصنوعي بحران کې به کاشکار څه کوي بیا؟ نو کاشکار دغه دی چې کاشکار بس ناس سره به کم واچي او کم څه چې په ګران قیمت په واجب خو چې په مارکیټ وی نه په مارکیټ کې وی اوس ما د یو ډیلر نه تاسو کو وختي مې چیرې تاسو سره څه قیمت دی یوریا یعنی سره په دکان جوړه ماته به سره قیمت پته نشته یوریا مې ولې موږ راځي نه نو او نه خپل ځکه چې چاپاراشو نو په موږ په وړو خلکو باندې خو چې کم غټ فرعون بار نه سي هغه هیڅ هم نه وي او دلته چې کوم نه موږ واړه کسان چې کوم نه چاغي ته ماته 300 او دا چاپا وهل دا محکمه زراعت ذمہواری ده. په کې مطلب دی ونی سي او بیا لاړ جیل ته پکې موزیو نه ارباب صاحب دا چاپا وهل د محکمه زراعت کار دی که ضلعي انتظامیه؟ نه دا چې کم دی نو محکمه زراعت هم ګرځي اغیم ګرځي لکه زموږ ګمان فارم سنټر والے چې دی هغه مشر چې کم دی محبوب هغه ماته وی چې تقریبا غنمو د کر په وخت کې چې دوه ټرک دی یو ټرک یوریا موږ ونی و پرنګ روډ باندې هغه چې موږ روډ ماته د ناګمان فارم سنټر کې پرتا هغه مصنوعي جوړه شوی و لکه ماته چې د کنيمه یوریا او نیم پکې کاڼي او شکل د یوریا ورته یو هم کو نه دی کنه سره نو دا سره چې کله لګ مونږ په دې باندې پوي کې ارباسه دا دمغه کتون کې هم غواړ چې مونږ په دې پوي شو چې یو پټی ته مونږه سمره سره ورکو لکه یو جیره پټی وي او آی کې غنم شوی وي تاسو چې سره راایستره دی وخت کې با دیتا سمره سره ضرورت وي او که هغه سره آکاشکار ور نکی نو نقصان به سوي نو ورته ما تاسو وی کنه چې د محکمه زراعت سفارشات مطابق چې سره اچي هغه سوچ هم نشي کولی زمیندار څنګه چې سره ګرانی دي او هغه مقدار زیات دی او کم سے کم چې ابابو زمیندار ابابولی سره بچي کوي نو یو بوله جیرب یوریا چي او چې ډېر بیا کمزوري نه به کړتا واچي نو مطلب دی چې یو جیرب پټی کې یو جیرب چې کمزوري سره اچي کمزوري کنه او چې کمزوري لګا چې راځي چې واسه غنم مطلب شي اوشي لکه یو جیره پټی کې چې مونږه یو بوره سره واچو نو ټیک تا خو سره چدا هاګي او دا به څومره ټایم پسه چي دا اوس دی وخت چې کومه غنمات کوم ابلی کاش خلکو کړی دا فور جرمینیشن شوی دی ها جی او چې اوس مطلب 15 دن بعد دا سر وਹੀ کنه ها نو بیا روزي نه لکه یو پټی کې مونږه 100 پیره سره چو یو په پټی ته چې خلک سره چې تقریبا زمینداری او کولی شو ناغه واسه دوټه مسره چي یو د کاروان دی وخت یعنی فاسفورسي سره یوریا سره مکس شي نو تاسو وایي چې هغه کوم فاسفورسي هغه هم نه ملای دغه نه هم هغه ټایم کې بیا پبلک کې وا هغه وخت یو نه وځکه چې خبر جدا ورته جيبه د کار 7000 باندې موږ ته د کاروان دی په وخت کې نیټروفاز راکړی و او جی هغه اوس لا 8,500 تا اوس چې ته اړې په مارکیټ کې نو ځاته ونه ټروفاس په 8,500 ملایي نو دا چې کله مونږه دغه سره وا نه چو دغه پټو تا نو غنم کې سفر راځي یا نه هغه بوټي خرابېږي درې څه نقصانی نه دا هغه دای چې ګوره غنم چې کم دي دانه وړ راشي دا څنګه ماشوم له پورا خوراک نه ورته نه کمزوري پاتې شو کوم ماشوم چې بیلنس ډایټ ملاوي کې هغه مطلب دی چې صحتمند دغه مثال د فصل می لکه دانه به مکنوي لکه دانه به وي خو دانه به وړه شي او کمزوري بشي بالکل دانه به وړوي پلي به وګد نشي پلي به غټ نشي چې هغه شپېته دانه پیدا کولې شو نه به دیش پیدا کوي او بیا هغه سره ودا کیږي چې وړه به بیا موږ سره مارکیټ کې نه وړه به مارکیټ کې نه بالکل جی دا ګوره جی چاپو والا څوک نشته یو سرفرازخان مجسټریټ د شیرګل علاقې لوټپړ او دا ټول مارکیټ هغه په یوازې ځان کړو کسابان به کنټرول کوم ملاوټین به اوس دې لپاره زه دونه دغه نه دی پکار چې امریکای نه موږ مشوره وغواړو چې یو سرفرازخان مجسټریټ ولا پکار دی او لپاره یو ځل نو غریب خو کله نه مړ شوی کم ځای نه برابر وغه اوس نو خو اوس وایم چې هغه شان بل چا کې دا پورا پکار ده کنه
نو دا خو بس مطلب دا چې بس موږ چې بس دې لپاره تکړو چې خو امریکا ته به کې تاسو په خپله کسان بورډ سره هم یې آیا د کسان بورډ په ذریعه هم دا آواز اوچت که چاته وینا وکړه چې په ګراونډ دا صورتحال دی؟ ډېر ځل هم کړی دی، همیشه هم کړی دی. او یو ځل زموږ چې کوم دی په روکا د ډي جي سره میټینګ و او دلته کې اسرار خان هغه وخت کې سیکټري و، هغه نو هغه وخت کې نو نه هغه بل اسرار صاحب اوس بیا سیکرټري شوی دی، بیا راغلی دی. الله دې بیا تکړه سړی دی او جی او خپل زمیندار هم دی، ډاکټر هم دی او هر څه ته هغه جی خپل خدمت د تنګي زمیندار او ډېر فرټایل ځمکې دي. هغه دا محکمه سره نه پرېږدي، دا سره خوښه ده، بس دغه زراعتو محکمه هغه سره ده. هلته کې هغوی مونږ ته ووایي چې یار تاسو مونږ ته طریقه وښایئ چې څوک څوک وو، شاباسې مونږ څوک وو، دا ګوړه ملاوټي راځي د دې تدارک څنګه وکړو او دا کوم ځای تیارېږي. نو ما یاره ما ورته ویل دا خو ډېر مونږ له کومه څه افسوس رالو په تاسو باندې چې یاره مونږ تاسو له رالو فریاد او تاسو مونږ ته فریاد کوو. یعنې دا حل وکړه نه چې ټول ذمهدار افسران په میټینګ کې لکه ذمهدار افسر تاسو ته وایي چې مونږ څوک وو او مونږ چل وښایئ. وایي دا مصنوعي ګوړې خبره ورته ما وکړو، وایي دا څنګه کنټرول کړو. نو ما یاره لاړ شئ په ګوړې مانډۍ خوله کې یو چیک پوسټ جوړ کړئ او په جون جولای کې چې ګوړه ارباب صاحب چې کله کار کول غواړي نو بیا تپوس نه وي چې یو کس کار کول غواړي بیا څه مسله نه وي، هغه یې کولی شو، که کار نه غواړي نو بیا چل نه ورځي. ډېره مهرباني سینئر نائب صدر کسان بورډ او د اتحادار کاشکاران دا دی مشر ارباب جمیل صاحب، دا چې کوم صورتحال دی مونږ د دې وخت کې ډېر په سکون یو، خو دغه اولس بیا بعد کې دغه اوړو پسې په لینونو کې لګي او د اوړو قیمت مونږ بیا رپورټ کوو چې جی دا روزانه 50 روپے 100 روپے تروړه ګرانی کې لګیا ده او چې کومه تروړه نن نه تقریباً یو نیم کال 2 کاله اول په پېښور کې په 1100 روپے ملاوي ده، هغه بیا 30,000 او 3100 3200 باندې ملاویږي او بیا هم صحیح نه وي، بیا هم خلک دغه کوي چې د خوا کوالټي نشته دی. نو لږ په وخت باندې زموږ دغه مشران خصوصاً محکمه زراعت چې کاروایی وکړي او دا ارڅ په دې وخت کې کنټرول کړي نو بیا بعد کې بس مسله نه او دا رپورټینګ ضروري ده. دې نه بغیر مونږ خپل راروان نسل لا ښه خوراک نشو ورکولی. یو خو د غنمو دانه صحتمند هم پکار ده او پوره هم پکار ده. پروګرام وخت ختم دی، اجازت راکړئ، د الله په امان.